خوش قسمته یا خوش نصیبه یوازې مور پلار نه بلکې د دې قوم او د خاندان چې څومره خلک دي هغوی ټول خوش قسمته دي خوش نصیبه دي چې دا دولت الله پاک ورته راوستی او خوش قسمته دي خوش نصیبه دي دغه اساتذه کرام چې د دې متعلق د دواړو جهانو سردار او محبوب حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم کوم الفاظ د عزت الفاظ چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په مخ د ځمکه باندې په تاسو کې بهترین خلک څوک دی هغه استادان چې دي زده کوي بل ته ښیي ډېره لویه درجه ده د دې لویو خلکو تاسو د ماشوم بچي د تلاوت او ښه الفاظو ادایګۍ دا د اساتذه کرامو محنت دی یو لفظ یو ټکی چې یاد ني نو زړه خفوي چې زړه خفوي په سر درد وي د ماشوم بچي سبق ولې نه دی یاد په یو لفظ او په یو آیات باندې چې دي اساتذه کرامو په ځان په سخته تېره کړې حالانکې بچي پردي بچي دي خپل بچي هم نه دي خو واسطه په منځ کې د الله کلام دې چې هر څوک دی خو د الله کلام به صحیح وي په دې کې به یو حرکت یو زبر یو زیر یو ټکی په دې کې به کمی پیښې نه کوي وجه دا ده چې د دې اساتذو ذمه داري ده الله دې ته ذمه داري حواله کړې دغه ذمه داري د الله تعالی د طرف نه ده او هغه ذمه داري څه څیز ده هغه د الله کلام دی چې دا زما کلام دی دا زما خبرې دي چې څنګه دي همدغسې به ښایې همدغسې به وایې هغه چې هر څوک دی او د هر چا زوی دی چې صحیح وي صحیح وي چې غلط وي غلط وي دا ټیک کا نن دته سبق نه ویم سبا بیا غلط دی بله ورځ بدلوي یا کېنه سبق واړوه 20 ځله 50 ځله دې بچي دا یو آیات د دې اندازې مطابق چې دی قرآن کریم دا ولې لا نه دی کړی یاره د 100 ځله به یو آیات زیات کړي وجه دا ده چې دی په کوم ور سبق وایي د 100 نه 100 ځله نه زیات دا چې دا یادو یو ټکی 100 ځله اړولې بیا چې کله یاد کو استاد صاحب ور بیا دغه نه پس استاد ورته واړو بیا هم پرې خودل لري پرون سبق سره یو ځای کا بل اور سبق سره یو ځای کا بل اور سبق د پینوش پګرو سبق سره یو ځای بیا به نه پرې دی اوس چې مخکې هفته کې لاړې اوس یې د شاتني سره میلاو کړو پدرې مې هفته چې لاړې د شاتني 2 هفتو سره میلاو کړو مخکې هفته ته څلورمې ته چې لاړې د 3 هفتو حساب یې کوي سپاره چې ختم شو دا واړه چې د پوره اورولې نه ټیک دی اورولې نه مخکې باندې دی بیا لګیا دي چې کوم ځای غلط دی یا کوم کچا دی هغه ځان ته بیا پخې یو حق باندې الله یو نیکی ورکړي یو د لسو برابر نو دی بچي دا حروف څو ځله ویلي دي په 100 ځله ویلي دي او چې په 10 کې ولا ضرب ورکړي بیا د ټول قرآن کریم هغه حروف راغونډي دا ډېر به نعمت دی د الله یوازې دې ماشوم بچي ته نه د دې مور پلار دپاره دا یو ډېر لوی اعزاز دی بلکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی چې البس والداه تاجا یوم القیامه د دې خو به انشاءالله دلته کې دستربندي وشي زموږ هلته کلي کې مدرسه کې تېر کال یو ماشوم بچو نو هغه اکسیډنټ کې شهید شو په 3 ورځ دغه دستربندي وه نو استادانو دا مشوره وکړه چې د پلار ته ولې دستربندي کړي حالانکې پلار یې ټکې سبق نه وي پکې به علم نه ورته خو ما هم ویې یاره حدیث مبارک کې راځي چې دې ته به په قیامت په ورځ دستربندي داسې تاج چې د لمر د رڼا نه به د هغې تیزه رڼا وي نو غرض مې دا چې یوازې د ماشوم بچي نه د دې د مور دا ډېره خوشقسمتي ده او دا ډېر لوی دولت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل صحابه کرامو ته وفرمایل چې تاسو د څوک خوښوئ چې د دې غټو خوبونو والا اوښان ستاسو په کور کې وي ښه څاربه دا د عرب یو اوچته سورلي به یو اوچت د هغې هغه پسندیده او خوښ ځناورو لکه څنګه دلته کې د اروا بېخه چاکرمن وایي نو لکه کار برابر دی صحابه کرامو ورته که قربان مو ټول خوښ رسول الله مبارک فرمایي
چې دې نه تاسو ته بهتر ښه څیزونه ښیم هغه د قرآن کریم 3 آیتونه هغه دې نه بهتر دې په چې په 3 آیتونه نه دي نن سبا به د سوالۍ چې د ټولو نه اوچته سوالي د 50 लाख روپۍ باندې یو ګاډی یا په 80 लाख روپۍ باندې ګاډی 3 آیتونه د دغه دریو ګاډو نه په څو چنده بهتر وجه دا ده چې د دې هلته کوم قیمت دی دلته خو موږ وایي چې په لاس کې زما څه نشته خو د دې عمره لوی دولت په دنیا کې نشته او په دنیا کې مطلب دا جالب رزق دی دا رزق راخي ځان پسې مقناطیس دی پکې کلي ورکې د دې پلان له قسم زه پې پېژنم نه چې دا بچې تا په مدرسه کې نو کېنولې ستا د رزق کم حالت و او چې دې په مدرسه کې قرآن دې پې شروع کړو بیا ستا د رزق د برکت تا په دې خپلو سترګو کتل او په دې ورته او دې اساتذو له قرآن الحمدلله چې د بادشاهانو غوندې قرآن او د بادشاهانو غوندې عزت او د بادشاهانو غوندې چین او سکون او راحت او آرام که بادشاهان د دې د راحت او د سکون او په اطمینان باندې خبر شو छीन लेगी जबरदस्ती इनकी इस इत्मीनान को छीन लेगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दादा दगी कलाम बरकत दे दाची कम कोर तजनवत दायो बेबे दौलत दे दगी दौलत कदर और एहतराम दे जब जी हम अदब और एहतराम जगह किसी ने उस कुरान पाने जैसे निस्बत कुरान से पैदा हो जब कोई लड़े रखा खबर है गई दकानी मानी भी बार बच्चे तो बबरू नो बांधे और बड़ो चेलो उसको पदे वो विद्यार्थी कड़ी को चिकनी जुमान के इस्तेमाल शो बस उसको पदे बांधे टुकड़े बंद तो के जुर्म दी गुनाह बल्कि देखो ओकतल सफाएगा जगह चित दी निस्बत मुस्तक़िल अल्लाह सरा अल्लाह दा कोर सरा चित अल्लाह दा कोर सरा दी निस्बत पैदा उस दी निस्बत द अल्लाह पाक दा कलाम सरा पैदा तो दगे वजह ना अल्लाह दा कलाम बना बच्चे को बलम कदर में एहतराम बने दरो बने हुए धोखे बने गए झगड़े बने गए बेजाय बोधरी के ना हक बहना बन गई रिश्ता बहना बन गई और दगे वजह ना बदल कोर बन जाए हम तक कदर के जगह किसी ने की कलाम टोल ना हट और उस जमाने के मासूम बच्ची की दर तो पसे जिना के कुरान दरात लो तो टोल ने वे पैदा दादा कि अल्लाह बदे गुमराह कर दिया दादा दे कलाम का अल्लाह कमाल दे जिदे तो पसीने के कुरान पढ़ते ऐसे तासो जे हदीस पर नजर वाजब है ये हदीस के दारा दी कि सूरत काफ 3 आयत ना बल रिवायत के दारा 10 आयत तो जो उलम से भी जरूर है अल्लाह ताला ने बिल्कुल ना नन सभा बची का फितने को मुख्तलिफ किस्मों और शक्लों बांधे रवाने और सब बाजार बांधे कोई नहीं हो पर फितने की मुब्तला ना बची बदे देखी हो कम से कम यो बची नहीं सको